اومه سپاره شپاړسم رکوع سوره انعام لسم رکوع. اومه سپاره شپاړسم رکوع سوره انعام لسم رکوع. بسم الله الرحمن الرحیم. وتلك حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه. دغه زمونږ دلیل دی چې مونږ ابراهیم ته د قوم په مقابل ور عطا کړو. نرفع درجات من نشاء، مونږ چاته چې خوښه شي په درجو یې اوچت کو. ان ربک حکیم علیم، بېشکه رب دستا علم حکمت وال دی. ووهبنا له اسحاق و یعقوب، مونږ دته ور عطا کړو اسحاق و یعقوب. کلن هدینا، هر یو هدایت یافته. ونوحا هدینا، او نوح هدایت یافته من قبل دین مخکې. ومن ذریته، او د دوی اولادینا داود ته و سلیمان او سلیمان ته و ایوب او ایوب ته و یوسف او یوسف ته و موسی او موسی ته و هارون او هارون ته. وکذلک نجزی المحسنین، دکه شان مونږ نیکوکارو ته بدله ورکوو. و زکریا او زکریا ته و یحیا او یحیا ته و عیسی و عیسی ته و الیاس او الیاس ته. کل من الصالحین، دا ټول د قرب لایق دی. و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط، اسماعیل یسع یونس او لوط. و کلا فضلنا علی العالمین، او ټولو ته مونږ د جهان خلقو باندې فضیلت ورکړلو. من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم، د دوی د پلرونو نه، د دوی د اولادونو نه، د دوی د رونو نه. وجتبیناهم، مونږ بعضې خوښ کړل. وهدیناهم الی صراط مستقیم، او دوی ته مو نیغه لارو ښودله. ذلک هدی الله، دا الله هدایت دی. یهدی به من یشاء من عبادی، دا هدایت ورکوي په دې سره بندګانو ته چاته خوښه وي. ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا یعملون، او که چیرته دا خلقو شرک کولی، ضرور به د دوی عملونه ضایع شوي وو. اولئک الذین، دا هغه خلق دي آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه، چې موږ دوی ته ور عطا کړو کتاب، حکم او نبوت. فإن یکفر بها هؤلاء، که چیرته دا خلق له دې نه منکر شي. فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین، مونږ به دوی په ځای باندې یو داسې قوم ولګو چې هغه به انکار ول نه وي. اولئک الذین، دغه خلق دی هدی الله، چې الله دوی ته هدایت کړی. فبهداه مقتده، پس د دوی په لار باندې ځه. قل لا اسألکم علیه اجرا، ته ورته وفرمایه زه په دې قرآن څه اجرت دیاړي مزدوري نه غواړم. ان هو الا ذکرا للعالمین، دا خو نه دی مګر جهان خلقو د پاره نصیحت.